یو حدیث کی راضی د ترمذی شریف حدیث ته او ډیر د سخت یری والا حدیث څنګه چې د امیدونو والا حدیث ډیر شته د سړی امید پیدا شي تمه پیدا شي نو داسې د الله او د رسول ډیرې داسې خبرې شته چې د سړي تمه څه کي سړي تمه مړه کي خو دې خوا ورسره یره پیدا شي چې یره زموږ خو ټول اعمال داسې دي د ترمذي شریف په روایت کې راځي ابو هريره رضی الله عنه له چې کوم دی یو صحابي راغی ابو هريره رضی الله عنه د درس حلقه لګولې ده په مسجد نبوي کې ناست دی وکې راغه خبرې ته په مسجد نبوي کې ناست دی دا سړی راغی دیم په دغه حلقه کې کېناست دغه درس پرې چې کوم دی درس او کلاس کې کیسه شو کېناست دغه یو تپوس چې کوم دی راوړی یو سوال راوړی چې درس کله ختم شو ابو هريره رضی الله عنه ځان لش دا صحابي چې کوم دی نو چې سره لاړې ابو هريره رضی الله عنه خواړه لاړ ورته وی دی حدیث ته لږ وخت شخه خغ وک کېده ابو هريره رضی الله عنه ته وی یا ابا هريره ما ته یو داسې حدیث بیان کا چې تا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه په دې جماعت کې اورېدلې او ستا او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه علاوه په دغه جماعت کې څوک نو معنی تاسو دوه ځان لوي ابو هريره رضی الله عنه چې دا خبره واورېدله بیا ورته ویل وی بالکل زه به تاسو داسې حدیث بیان کم چې زه په دې جماعت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ناستم او زما او د هغه نه علاوه په دې جماعت کې بل څوک نو چې څنګه دا خبر وکړه په ابو هريره رضی الله عنه باندې بهوشي راغله بهوش شو ځکه مخکې چې کوم وروستو خبر را روانه ده هغه ډېره سخته ده یری والا خبره ده ابو هريره لږ ساعت پس بیا په هوش کې راغی هغه خبره هو ذهن کې و چې د ما نه څه تپوس کړی هغه ته وی بالکل به زه تا ته یو داسې حدیث بیان کم چې ما د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه په دې جماعت کې اورېدلی او زما او د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه علاوه په دې جماعت کې بل څوک نو چې دا خبره وکړه بیا بېهوشي راغله بیا بېهوشه شو په دریم ځل باندې چې په دویم ځل چې په هوش کې راغی په دریم ځل یې همدغه خبره وکړه بیا هم په هوش کې راغی په بېهوشه شو چې بیا په هوش کې راغی نو بیا ورته وی بالکل به زه تا ته یو داسې حدیث بیان کم چې ما او نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې جماعت کې ځان لو او ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اورېدلی دی څه حدیث دی وی په ورځ د قیامت به چې کوم دی نو یو قاری د قرآن او عالم د قرآن راوستلی شي د الله دربار کې به پیش کړی شي الله به ورته وی تعالی ما علم د قرآن درکړی و پوهه د قرآن می درکړې وه بیا مې زندگی درکړې وه ځواني مې درکړې وه طاقت مې درکړی و قوت مې درکړی و روغ جوړ مې پیدا کړی وي ستا خوله روغه وه لاس دې روغ و خپې دې روغې وي په ټولو اعضاو باندې ته برابر وي تاله ما زه سره د دې نه چې کوم دی نو علم د قرآن درکړی و تا د علم د قرآن د دې نه څه فایده اخیستې چاته دې ښودلی دا علم تاره څه دپاره زده کړی و هغه به وایي یا الله ما خو دا علم د دې دپاره د قرآن و حدیث او د دې ستا د کتاب زده کړی و چې زه خلکو ته دا بیا بیان کم په دې عمل وکم الله ته خو د زړونو ارادې معلومې دي الله ته خو د زړونو حالات معلوم دي که یو سړی وایي چې یاره زما د زړه نه څوک نه دی خبر چې زما څه نیت دی نو الله خو خبر دی که نه ته دا عمل د چا دپاره کوې د الله دپاره کوې نو هغه خو ستا د ارادې نه خبر دی چې ستا څه اراده ده چې دا قاری او دا عالم د قرآن الله په دربار کې دا خبر وکړي الله به ورته وایي نا کذبت دروغ دی ویل تا علم د قرآن د دې دپاره کړی و چې خلک راته قاري صاحب وایي خلک راته مولانا صاحب وایي خلک راته مفتی صاحب وایي خلک راته شیخ القرآن صاحب وایي خلک راته شیخ الحدیث صاحب وایي حافظ او عالم او قاری راته وایي وایي تا دې دپاره کړی و فرشتو ته به حکم وشي فرشتې به م وایي چې تا دروغ ویلي فرشتو ته به حکم وکړی شي دی چېرته وغورځوئ جهنم ته الله اکبر الله دې مونږ د هغه علم نه وساتي او که زمونږ په زړه کې داسې ارادې راغلي الله دې معافي وکړي او زمونږ ارادې او نیتونه دې الله د خپل ځان دپاره خالص وګرځوي چې مونږ علم د قرآن یو آیت دې دپاره زده کوو چې څوک رانه رضا شي الله رضا شي دا عالم د قرآن او دا قاری د قرآن منڅه ته وغورځوي جهنم ته وغورځوي بیا به شهید راوستلی شي هغه ته به چې کوم دی نو وویلی شي چې تاله ما ځواني درکړې وه تاله ما دا نعمتونه درکړي وو تا چې کوم دی نو دا نعمتونه د دې نه څه فایده اخیستې
زما د پاره په دې باندې کوم عمل کړي؟ هغه به یا الله ما چې کوم دی نو دا خپله زندگی او دا خپله ښایسته ځواني دا ستا په میدان د جهاد کې چې کوم دی نو څه کړې وه؟ قرباني کړې وه. ما خپله بیبي چې کوم دی نو د ستا دپاره کونډه کړې وه. ما خپل زامن ستا د رضا دپاره یتیمانان کړي. ما خپل مور او پلار ستا دپاره چې کوم دی نو بور کړي. او ما چې کوم دی نو دا خپل کلی وطن ستا دپاره پریښی او مسافري مې کوله. او ما ستا دپاره د کافر هغه ګزارونو ته چې کوم دی نو خپله سینه نیولې وه. الله چې دا خبرې واوري الله به ورته وایي کذبته دروغ دی ویل. الله بنده ټوله زندگی ځان کړولی دی، ټول ژوند یې ځان کړولی دی. د کافر د تورې ګزارونه په سینه باندې سکلی دي. دغه مؤمن مسلمان دغه قاری او عالم ټول 15 کاله زندگی په پردیس کې تیره کړې ده، په وچو ټکړو باندې تیره کړې ده. او دغه شهید او دغه مجاهد د ټوله زندگی هغه په دشتو بیابانونو کې تیره کړې ده. شپه او ورځې په ځان یوه کړې وه. شپه او ورځ به په دې یره باندې چې نن به کافر دا دی راځي او ما وژني، زه به د دنیا نه ځم. هغه ته به وویلی شي دروغ دی ویل. فرشتې به مو وایي تا دروغ ویل، تا دا خپله زندگی او دا خپله ځواني دي د دې دپاره قربانوله چې خلک راته څه ووایي؟ شجاع او بهادر راته ووایي. زه تا ته په دنیا کې چې کوم دی نو څه ویلی شوي دي؟ شجاع او بهادر او مجاهد او غازي دا القابات تا راته کړي شوي. دی وغورځوئ جهنم ته. الله اکبر. دی به چېرته وغورځولی شي؟ جهنم ته به وغورځولی شي. آخره کې به مالدار راوستلی شي. هغه ته به وویلی شي تاله ما چې کوم دی نو ځواني در کړې وه، تاله ما دا دومره چې کوم دی نو ښایسته لاسونه، خپې، سترګې، غوږونه، دا لوی لوی نعمتونه مې درله در کړي وو. او په آخره کې مې درله لوی نعمت دا در کړی و چې تاله مې مال در کړی و، دولت مې در کړی و، جیداد مې در کړی و. تا چې کوم دی نو دا په څه کې خرچ کړي وو؟ زما د رضا دپاره یې په دې کې څه کړي وو؟ هغه به وایي یا الله ځواني دې را کړې وه، په دې څلورو اندامو دې روغ پیدا کړی وم، او باوجود د دې نه یې راله بیا مال او دولت هم را کړی و، جیداد دې هم راله را کړی و. او دغه مال دا ما په کونډو یتیمانانو، مسکینانو، غریبانانو او ستا په لاره کې ستا د رضا دپاره لګوو. الله به ورته ووایي کذبته دروغ دې ویل. فرشتې به مو وایي دروغ دې ویل. تا د دې دپاره دا مال لګو چې خلک وایي یاره پلانکې ډېر څه دی، سخي دی او ډیر زیات خیراتونو صدقو والا دی. تا ته په دنیا کې دا القابات او دا نمونه ملاو دي، ونیسئ دی جهنم ته وغورځوئ. معاویه رضی الله عنه ته چې کله دا حدیث بیان شو نو معاویه رضی الله عنه بکا بکاء شدیدا، ډیر سخت یې وجړل. او پس د جړانې وفرمایل چې هی کاش افسوس د دې امت او د دې انسانانو نه لوی انسانان، غوره انسانان هغه قاری صیب وو، هغه عالم صیب وو، هغه مفتی صیب وو، او هغه شهید صیب وو، هغه مجاهد او غازی صیب وو، هغه مالدار او جیداد والا خاوند وو چې هغه جهنم ته لاړ نو د نورو عامو خلکو بلا څه حالي. الله اکبر. الله دې زمونږ اعمال د خپل رضا دپاره وګرځوي. مونږ چې کوم دی نو اعمال د چا دپاره کوو؟ چېرې خلک رانه خوشحاله شي. دکلاوا او ښودنه په دې باندې ډېر زیات احادیث دي. الله تعالی دې د عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې زمونږ اعمال خالص د خپل رضا دپاره وګرځوي. که زمونږ په اعمالو کې ریا او دکلاوه راغلي، الله تعالی دې مونږ ته معافي وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم.